बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम زموږ جنرال ټاپک دی چونکې مخکې اگزام را روان دی د سټوډنټانو د 9th کلاس او د 10th کلاس 10th کلاس هغه ته کوم موقع ملو شو نو 10th کلاس بایولوژي شارټ کوېسچن او لانګ کوېسچن چې کوم ډیر زیات امپورټنټ دي نو هغه به ښایو او پلس نن ویډیو چې زموږ کومه ده نو هغه په امپورټنټ شارټ اینډ لانګ کوېسچنز باندې ده چې کومې امپورټنټ کوېسچن دي بعض سټوډنټان داسې وي چې هغوی تیاری پوره نه وي کړی سمارټ سلیبس دی هغه سمارټ سلیبس کې څه امپورټنټ ټاپکس دي څه امپورټنټ کوېسچنې دي چې د هغې چانسز انتهایي زیات دي چې د بورډ په پیپر کې راشي او چې کوم موږ سره 2021 ایئر ولا نیکسټ ایگزام چې کوم دی تقریبا په 27 جولای باندې د 9th د فزیکس پیپر دغه څه پکې د بایو د کیمستري ده او میتھس دی نور پیپر ته چونکې سکپ شوي دي د کووډ 19 د وجې نه نو دغه سي سکیپینګ په 10th کورس کې شوی دی په 9th کورس کې شوی دی نو هغه کې موږ څه کوېسچن پوینټ آوټ کړل چې هغه ډېر زیات څه دي امپورټنټ دي بعض سټوډنټان په شارټ ټرم کې کویک سټډي کول غواړي زر سټډي کول غواړي نو هغې دپاره موږ څه کوېسچن هغوی ته ارایز کړي دي نو که دا کوېسچن هغوی هینډل کړي کور کړي دا یاد کړي انشاءالله دې باندې د هغوی تقریبا موږ وایو چې 60 to 70% د هغوی څه کېږي کورس کور کېږي بل چې کوم تکړه سټوډنټان دي هغه خو دا خود وګورئ چې ورسره خپل ټاپک وایز سټډي هم وکړي او پوره په ځان پوه کړئ چې ښه مارکس واخلئ نو فیوچر کې به تاسو ته ډېره اساني وي مونږ وایو چې هغې کې مونږ سره کوېسچن نمبر 1 مونږ لیکلی دی ډیفاین بایولوژي رایټ اني 4 برانچز اف بایولوژي بایولوژي تاسو ډیفاین کې د بایولوژي ډیفینیشن درنه غواړي ډېر ډیټیل کې به پرې نه ځي ډیفینیشن د بایولوژي به ورته څنګه کوو سمپل مونږ وایو چې بایولوژي به ډیفاین کړو د دې به مونږ ډیټ ولیکو چې په کوم ډیټ باندې د دې مطلب نیم دې ته ورکړی شوی دی یا پر د فسټ ټایم د دې نیم چا ایښی فار ایگزامپل مونږ وایو کارلینس دی بایولوژي مین بایو از ا ګریک ورډز بایو مینز لایف لوګوس مین سټډي په بایو کې مونږ د لیوینګ تھنګ سټډي کوو د لیوینګ تھنګ کریکټرسټک سټډي کوو د هغې شیپ هیبیټاټ مارپالوجي اناټمي وغیره دا څیزونه مونږ ګورو سایز ګورو کلر ګورو د انیملز دا جنرل د دې انټروډکشن دی نو تاسو نه د بایولوژي ډیفینیشن غواړي چې مونږ بایو کې د لیوینګ تھنګ سټډي کوو هغې کې مونږ سره پلانټس انیملز بیکټیریا پروټسټا پنجای دا څیزونه مونږ ټول په بایو کې کمباینلی د دې مونږ سټډي کوو که هغه هیومنز دي که انیملز دي د دې قسمه سټډي ته مونږ څه وایو بایولوژي ورته وایو داسې چې په دې باندې تاسو تقریبا 3 to 4 لاین لیکل اوکې بیا به هیډینګ ورکې 4 برانچز نو 4 برانچز پکې ولیکې د ځان نه چې کوم تاسو له درځي تقریبا 13-14 برانچز دي هغې کې تاسو 4-5 هم یاد کې نو ستاسو لپاره کافي دي مارپالوجي پکې ولیکې چې مارپالوجي به پکې فار ایگزامپل مونږ دې کې ایکسټرنل سټډي کوو سټرکچر شیپ پکې ګورو د یو ارګینزم دغسې یو بل هیډینګ پکې ورکړه اناټمي پکې ورکړه چې اناټمي کې مونږ انټرنل سټډي کوو فار ایگزامپل هیومن هارټ ګورو دغسې مونږ کډني ګورو مونږ سټمک ګورو که اگزامپل ورکې بیسټ خبره ده او که صرف ډیفینیشن د یو برانچ کې عموم ښه خبره ده هیسټالوجي چې کومه ده هیسټالوجي کې موږ د ټیشو سټډي کوو او د انیمل ټیشو ګورو د پلانټ ټیشو ګورو دغسې موږ سایټالوجي یا سیل بایولوجي اوس چې کومو سټوډنټانو تیاری لږ ډېر کړي وي هغوی ته به دا کوېسچن ډېرې ایزي وي صرف په دې باندې مونږ یو سکیچ اچوو دا مونږ ګورو چې څنګه طریقې سره مونږ کوېسچن لیکو کوم ځای پورې به لیکو نو په دې باندې لږ ځان پوه کې مونږ وایو چې رایټ اني 4 برانچز نو مارپالوجي شوه هیسټالوجي شوه سایټالوجي شوه امبریالوجي شوه پالنټالوجي شوه دغسې انوایرمنټل بایولوژي ده مونږ وایو چې دا مونږ سره ډفرنټ برانچز دي د بایولوژي مونږ پکې کې ټیکسانومي پکې تاسو اچولی شئ نو هغې کې تاسو شارټ 2 لاین کې 3 لاین کې یو برانچ ډیفاین کې بس دا ستاسو شارټ کوېسچن کافي دي نو ستاسو یو شارټ کوېسچن کم از کم 7 to 8 لاین دا دومره پکار دی چې تاسو شارټ کوېسچن کې که سټوډنټ تکړه وي لږ زیات لیکل پې کولی شي نو ښه خبره ده خو دومره زیات نه چې ستاسو نه هلته بیا ټایم ضایع شي ټایم څنګه تاسو ټول ټایم سیکشن بي له ورکې نو په سیکشن سی دپاره به تاسو سره ټایم نه وي کم سے کم چې د سیکشن سی دپاره تاسو سره څومره ټایم باقي وي چې 1 घंटा تقریبا 15 منټ یا 1 घंटा 20 منټ دا تاسو سیکشن سی دپاره وي سیکشن بی چې کومه تاسو کم از کم وایي چې دا مونږ په 1 घंटा 10 1 घंटा 15 منټ کې دا مونږ کور کوو یو کوېسچن له ډېر زیات ټایم نه ورکوو او ټو د پوینټ لیکل به کوو بایولوژي غواړي برانچز غواړي څو برانچز 4 غواړي 4 برانچونه ورته ولیکه که هغې کې څه اگزامپل ورکولی شي ښه خبره ده ها دې ته الریډي مونږ چیپټر هم لیکلی دي چیپټر نمبر 1 چیپټر نمبر 1 چیپټر نمبر 2 3 4 4 دې کې مونږ الریډي لیکلی دي
باقي نور کوېسچن مسل لیکم بورډ باندې چونکې زه کم 9 کوېسچن لیکلي دي او 10 ورپسې اوس نور لیکم دا به میټو کو نور کوېسچن ورپسې لیکو هم په دې ویډیو کې تقریبا مونږ 23 شارټ کوېسچن پوینټ آوټ کړی دي هم په دې ویډیو کې ته لانګ کوېسچن راولم دې پسې بیا چې کله مونږ 10 وکړو 10 پسې بیا مونږ نور لانګ کوېسچن یو تقریبا 10 12 لانګ کوېسچن به موږ څه پوینټ آوټ کو نو تاسو سټډي به ډیره ایزي شون چې دا ویډیو که 30 منټه واغشتل که 35 منټه واغشتل نو ویډیو به چونکې لږه معمولی لینتی وي خو سکیپ کوئ مې ډیره بس تاسو آیډیا کلیر شي Question number 2 کې تاسو نه څه غواړي write the contribution of عبد المالک اسماعی بولی سینا and ابن الهیثم ساينټیست ته سوچ کوو چې کوم ساينټیست درنه غواړي په کوم ساينټیست دغه ډیټا اف برث فار ایگزامپل برث پکې اکثر ورکړي وي یو ساينټیست کار پس شي کې کړی دی فار ایگزامپل عبد المالک اسماعی درنه غواړي که تاسو وګورئ ګایډ روچت کې ګایډ وګورئ ویډیو ځان ته پوسټ کې ویډیو ودراوه او ته وګوره عبد المالک اسماعی کې تا نه څه غواړي هغې کې دا کوم ځای کې پیدا شوی دی د ده چې کوم بکس دي د ده چې کوم کنټریبیوشن دی بکس فار ایگزامپل الوحوش دی ایشا دی دغسې پکې یو بل بک دی الابل بک دی پکې دا یو څو بکس دی پکې تقریبا 4 بکس یې ورکړي دي څه په کیمل باندې څه په هارس باندې څه په شیپس باندې دي هغه بکس هیډینګ د هغې نیم هیډینګ او بک چې په څه لیکلی شوي فار ایگزامپل الابل نو په کیمل باندې لیکلی شوی دی نو هغه نیم چې کوم دی هغه نیم ته مخامخ کیمل ولیکه د سټډي اف کیمل دې کې د کیمل سټډي کړو نو 4 بکس دي څلور ونه بکس پکې ته څه کوم منشن کا بای هیډینګ د هیډینګ په ذریعه باندې نو ستا په دې کوېسچن کې تقریبا 5 to 6 هیډینګ جوړیږي یو هیډینګ پکې ورکړه چې کنټریبیوشن یو بل هیډینګ پکې ورکړه چې بکس او څلور هیډینګ پکې د بکس والے نمونه ولیکه او نمونه ته مخامخ چې دا بکس د څه په باره کې دغه ولیکه ستا کوېسچن کلیر اوس بولیسینا باندې شارټ لیکشن لیکلو که شارټ لیکلو په موږ څنګه کو بولیسینا مطلب آی کې ډیر زیات کړو آی ډیزیز باندې ډیر زیات کار کړو د چې کوم بوکو فار ایگزامپل موږ قانون پلتبو هغه بوک پکې منشن کا انډرلاین کا هایلایټر سره وته منشن کا نو ستا کوېسچن خپل مارکس روزي ته به داسې مارکس اخلي چې څنګه ته غواړې خو صرف هاو to present your paper موږ خپل پیپر څنګه ریپرزینټ کوو ته خو باندې خو ستا د پیپر به هلته موجود وي یو ایگزامینر مخې ته پرته وي هغه به داسې کوي دا به چک کوي چې ستا د پیپر خبرې کوي چا سره چې کوم چیکر وي هغه د ستا پیپر ورته ځان شو کی چې او زما پیپر دا پیپر چې کوم دا صحیح جوړه شوی دا ستا پیټرن ټیک وي ستا ریپرزنټیشن ټیک وي ستا چې کوم مټیریل دی هغه ټو د پوینټ وي ډیر زیات پکې ډیپ مزه دومره زیات ډیټیل کې لیکل مکوي چې لاندې کوېسچن درنه سکیپ نشي دا ویډیو ډیر زیات امپورټنت ده کوشش کوي چې نور مرګرو سره هم شیر کړئ هغوی ته هم فایده ملو شي بل موږ وایو ابن الهیثم نو ابن الهیثم چې کوم دی هغه اپتمالوجیسټ هغه ډیزیز باندې کار کړو آی ډیزیز باندې کار کړو دا یو څو خبره د ابن الهیثم په باره کې دي کوم ځای پیدا شوی ابن الهیثم په څه کې ایکسپرټي گین کړی وه ایکسپرټ په کوم سبجیکټ کې په کوم ډیزیز کې کار کړو کوم ډیزیز یا فار ایگزامپل څومره ډیزیز د هغې نمبر ابن الهیثم هغې باندې لیکشن شارټ 3 to 4 لاین لیکل په هغې وکړه 3 to 4 به په دې راشي 3 to 4 به په سینا راشي ښه سمپل یو ښایسته کوېسچن ته جوړېږي نو که لاین کې درته راغی لاین کې په ډیټیل لږ زیات کا که شارټ کې راغی سمپل لیکل پې کوه او تقریبا یو شارټ کوېسچن له ته 5 منټ 6 منټ ورکولی شي زیات مه ورکوه بیا د ټایم خرابوي رایټنګ سپیډ ځان له امپروو کې څومره تاسو کولی شئ رایټنګ سپیډ ځان له زیات کې بل ورډز کریکټلی کې شارټ کټ یې پکې مې استعمالوي اینډ شو یا بل داسې ورډز شو چې شارټ کټ یا آر شو یا ایس شو نو سمپل چې کوم ورډ څومره حق وي هغه دپاره څومره حق کې د یو ورډز وي هغه هغه له پوره ورکوي او سمپل لیکل کوي ډېر ګلونه او د دې څیزونو اجتناب وکړي چې فار ایگزامپل سړی پکې بیا کنفیوز کېږي دغه څیزونه لږ ځان بچ کوي بل چې کوم دی کوېسچن نمبر 3 موږ وایو وټ لیول اف ارګنایزیشن از ریپرزینټډ بای ولواکس نو ولواکس لږ ډیفاین کړه چې دا یونیسیلولر دی که ملټي سیلولر دی یونیسیلولر دی دا پکې تاسو اوکې ولواکس چې کوم دی موږ وایو چې دا یو کالوني فارم جوړوي دا چونکې دی کې یونیسیلولر ارګینزمز دي او چې کوم ولواکس دي دا د کالوني په پام کې پیدا کیږي پاتې کیږي او چې کوم کالوني شیپ د دې کوم جوړیږي هغه ډایګرام کې ورته جوړول شي هغه ورته جوړ کا د کې یو فار ایگزامپل یو سیل به وي هغه پکې کار کوي د ریپروډکشن بل سیل پکې د موومنټ کار کوي بل سیل پکې پروټیکشن کار کوي نو ډیفرنٹ دا سیل چې کوم دي د ولواکس ول د خپل کې رایوزي شوي دي یو کالونی جوړه کړې ده موږ وایو ولواکس از ریپرزینټډ بای کولونیل ارګنایزیشن دا کالونی فارم کې پاتې کیږي نو اوس که تاسو دا انسر په ګایډ کې ګورئ که په بک کې ګورئ ایزیلی پې ته پوهېږي یو سمپل یو 3 to 4 لاین لیکل پې وکړه که ډایګرام یې ورسره جوړوي ډېر بیسټ خبره ده نو تاسو سره ډایګرام هم جوړ کړئ انشاءالله تاسو مارکس ښه میلاویږي دا چې کوم دی چپټر نمبر 1 نه راغلی دی Question number 4 what deduction were made during the study of malaria د دې انسر ګایډ کې مشته بک کې مشته جنرال هم په ځان پوهیږي
مونږ وایو چې په کم ډیډکشن په ملیریا سټډي کې چې کوم ملیریل سټډي کې دا هغه کې ډیډکشن په څنګه جوړ شوی واټ از د ډیډکشن کوم ډیډکشن جوړ شوی نو یو هایپوتھیسس مونږ چې پلازموډیم از د کاز اف ملیریا دیٹ واز ا هایپوتھیسس بل چې کوم دی ډیډکشن غواړي نو موږ ا پلازموډیم از د کاز اف ملیریا دین all malarial patient have plasmodium in their blood د ټول ملیریل پیشنټ په بلډ کې به سوي پلازموډیم به وي دا خبره چا کړې وه موږ چې لیوران کوم هغه د هایپوتھیسس ډیډکشن پیش کړو هغه ته په دې باندې نوبل پرایز هم ملو شوی او هغه چې دا یو مایکرو ارګانیزم دی پلازموډیم دی پیراسایټس دي او دا ما د هیومن په بلډ کې وکتل او دا چې کوم دی څه شي دی دا پیراسایټ دی او هیومن کې ډیزیز کاس کو کوم ډیزیز کو ملیریا ډیزیز کاس کو نو هغه باندې لږ شارټ لیکل وکي دا غي لږ معمولی انټروډکشن کوي او چې بل پکې کوم مین ټو د پوینټ ډیډکشن ولا خبره ده هغه پکې باقاعده منشن کوي هغه پکې ریپرزینټ کوي چې موږ په کوېسچن کې صرف داسې زغواړي خو کاغذ سره تاسو لیک ایکسترا لیکل اوکې ایکسترا داسې نه چې مطلب د بل کوېسچن لیکل چې دې سره کنسرن وي دې سره ریلیټډ یو څو خبرې وي کوم سټوډنټان چې قابل وي هغوی ته پته لګي چې مطلب مونږ کنسپټ کلیر دی په دې باندې مونږ ایکسترا د ځان نه هم څه خبرې کولی شو ګایډ نه یادولو کې آسان شي بک کې کتلو کې آسان شي دا ټاپکونه الریډي مونږ په یوټیوب په لیکچرو کې کړي دي هغه ځنم کلیر کیږي خو چونکې اوس ټایم کم کوشش وکړئ چې تاسو اسیز میموري کې میمورایز کې او پلس کوشش وکړئ چې رائټینګ سپیډ ځان له امپروو کې رائټینګ کوالټي امپروو شي او رائټینګ کوانټیټي هم تاسو امپروو شي بل مونږ وایو question number 5 at what stage hypothesis is accepted or rejected په کوم سټیج باندې هایپوتھیسس ایکسپټ کیږي په کوم سټیج کې هایپوتھیسس ریجیکټ کیږي نو سمپل مونږ وایو چې اول به ریکګنیشن ټو پرابلم کیږي بیا ورپسې ابزرویشن کیږي بیا هایپوتھیسس شي دا ابزرویشن په بیس باندې سرای خیالات پیش شي بیا هغه کې کوم دی هغه نه پس پاغي باندې واسه کیږي ایکسپریمنٹ به کیږي ایکسپریمنٹ چې وشي یا خو به د خبره غلطیږي یا به ټیک کیږي یا ایکسپټ کیږي یا به ریجیکټ کیږي دې مته تاسو خبرې لیکل شي فار ایگزامپل at the stage of experiment the hypothesis can be accepted can be rejected په دې سټیج کې کوم د ایکسپریمنٹ کې یو سیز پروف کیږي هایپوتھیسس چې کوم ډیفرنٹ ساينټیسټ ورکړي وي نور ساينټیسټ راځي نور ریسرچرز راځي او دا هایپوتھیسس چې کوم دي دا پروف کوي بای ایکسپریمنٹ تاسو ایکسپریمنٹ والا خبره دلته لیکل شي what is the status 6 number question دی what is the status of virus in classification 3 number chapter دی مونږ وایو دا د بایوډایورسټي نه اوچت کړی دی نو مونږ وایو چې وایرس کوم دی لیوینګ تھنګ هم دی او نان لیوینګ تھنګ هم دی دا په یو ټرانزیشن لاین باندې دی په یو باونډري پوینټ باندې دی مونږ کدا وګورو دا چې بهر وي دا نان لیوینګ وي چې انساید شي سیل ته یا یو هوست ته یا یو باډي ته لیوینګ تھنګ ته دا څه شي دا لیوینګ تھنګ شي او چې کله بهر نو نان لیوینګ تھنګ وي نو مونږ وایو چې دا چې کوم دی یو اوبلیګیټ پیراسایټس دی او دا چې کوم دی یو یونیک پارټیکل دی دته مونږ یو ارګانیزم نشو ویلي یو لیوینګ تھنګ دته مونږ پراپر نشو ویلي چونکې دا یو سب سیلولر پارټیکل نه جوړ دي د کې به یا ډي ان اے موجود یا پکې ار ان اے موجود وي هغه چې کوم دی هغه به ریپلیکیشن کوي هغه ډیفرنٹ ټایپس اف ډیزیز کاس کوي پچا کې په هیومن بینګ کې په انیملز کې یا ادر لیوینګ تھنګ کې موږ وایو وایرس چې کوم دی یو یونیک پارټیکل دی د لګه شان انټروډکشن د ډایګرام بل چې د کوم ډایګرام کې کوم کیپسټ دی کوم هډ ټیل نیک دی هغه پکې لګ منشن کې نو ان شاء الله تاسو ته مارکس خو پوره ملاويږي ډایګرام پکچر کې سټوډنټ غواړي باقاعده دی ویډیو کې تلاندې راغلم دي تاسو کتی شي دغه ډایګرام ورته جوړ کې او دی باندې تقریبا 3 to 4 لاین 5 لاین لیکل په اوکا سمپل بس دا تاسو لپاره کافي دي نیمه تاسو 4 نمبر یا 4 نمبر تاسو ایزیلی ملاويږي نو په دې کې تاسو خبره کوم منشن کوي چې سب سیلولر پارټیکل نه جوړ دي د کې ارګانیلیز نشته د کې کوم دی د خوراک وال سیستم نشته د کې کوم دی ایکسکریشن نشته ځکه چې دا یو ارګانیلیز یا یو د تمونګه یو ارګانیزم یا یو پراپر لیوینګ تھنګ د تمونګه نشو ویلي نو کدا کوېسچن ته اوس ګایډ کې ګوري یا په بک کې ګوري او یا نوټس کې ګوري او یادې ته ډیر ایزی شو دا ډیر امپورټنت کوېسچن دی چې موږ پوینټ اوټ کړی دي خو ورال تاسو خپل ټول سلیبس کور کې خو دې کوېسچن باندې لګ فوکس لګ زیات ورکې چې ان شاء الله د دې چانسز زیات چې راشي بل موږ وایو what is biodiversity write its importance دا 3 نمبر چپټر دی سمپل biodiversity ډیفاین کا بایو مین لایف ډایورسټي مین ویرایټي دا وته ډیفاین کا دا وته لګ انډرلاین کا هایلایټر سره وته منشن کا ایزیلی بایوډایورسټي کې مونږه د پلانټ سټډي کوم د انیمل سټډي کوم بایوډایورسټي کې امپورټنس دې مونږ ته د بایوډایورسټي کې خیسه مونږه یو
ارګانیزم نه یو لیوینګ تھنګ لا موږ څه ورکو هغې له یو پراپر نیمینګ ورکو نوم ورله ورکو بل په دې چپټر کې چې کوم دی په بایوډایورسټي کې موږ د هغې کلاسیفیکیشنز زده کوو د هغې چې کوم کینګډم دی یا پایلم دی یا کلاس دی یا آرډر دی فیملی دی جینس دی سپیشیز ده دا څیزونه چې کوم دي دا پکې موږ ریپرزنټ کوو موږ وایو چې هاو ټو کلاسیفایډ ان ارګانیزم موږ یو ارګانیزم څنګه کلاسیفایډ کوو دا چې کوم دی موږ په بایوډایورسټي کې سټډي کوو خو تاسو پکې دومره ډیپ کې نه ځئ تاسو په بایوډایورسټي ډیفاین کې الریډي انسر شته تاسو کتی شئ بل چې څومره بایوډایورسټي کې فار ایگزامپل موږ وایو چې په پاکستان کې څومره د پلانټ بایوډایورسټي ده انیمل څومره بایوډایورسټي ده د هغې چې کوم تعداد دی یا 20 تاسو بک کې 23000 د انیمل لیکلی دی 6000 پکې تقریبا د پلانټس والا لیکلی دی هغه پکې منشن کې هغه پکې انډرلاین کې بس دا کافي دی هغې نه پس رایټ د دې امپورټنس لیکه امپورټنس کې څلور هیډینګ دی یو پکې د فوډ والا دی چې بایوډایورسټي کې موږ د بایوډایورسټي نوم څه اخلو فوډ ته اخلو سورس اف فوډ دی سورس اف میډیسن یا ډرګز دی او بل چې کوم دی سورس اف موږ سره انډسټریل مټیریل موږ سره دی کې تیاریږي بل د دې ایکوسیستم سره څه ریلیشنشپ دی د بایوډایورسټي دا امپورټنٹ دی تاسو درې هیډینګ ورکې as a source of food, as a source of medicines, as a source of industrial products نو هغه کې ډیټیل کې ډېر نه ځي اوس فار ایگزامپل تاسو as a source of food کې به تاسو څه ورکړئ چې موږ ته خوراک ملاویږي د غواګانو نه ملاویږي کو نه ملاویږي بپلو نه ملاویږي د هغې ګوشت چې کوم دی هغه موږ یوز کوو د هغې ملک یوز کوو د هغې چې کوم سکین وي چمړه وي هغه استعمالوو نو هغه پکې ورته لږ شان منشن کې دغسې موږ ایګز استعمالوو کوم چې کوم سره هینز وي بل موږ وایو چې موږ سره پکې یو هیډینګ بل دی سورس اف میډیسنز یا سورس اف ډرګز نو موږ د ډفرنٹ کاینډز اف پلانټس نه ډفرنٹ کاینډز اف میډیسن تیارو فار ایگزامپل ستاسو بک کې راغلی چې پنجای نه موږ څه تیارو موږ وایو چې د هغې کې پنجای کې موږ تیارو څه شي پنسلین هغې کې موږ نیومایسین تیارو ایریترومایسین تیارو یا مارپین شو یا کوډین شو یا نیکوټین شو دا په ډفرنٹ کاینډ اف ډیزیز کې استعمالیږي بس یو څو نومونه پکې ولیکئ بس دا کافي دي بل چې کوم دی تاسو موږ وایو چې ډای کلر پینټس هغه موږ سو انډسټریل لیول باندې تیرو یا ربر پلانټ تاسو وګورئ هغې نه موږ ربر ته اخلو ګلو ته اخلو یا کوم سټیکي سبسټنس وي هغه ته جوړو نو بس دغه درې هیډینګ کافي دي ایم ستاسو کوېسچن کلیر نو درې هیډینګ پکې د امپورټنس لپاره او یو هیډینګ پکې د بایوډایورسټي لپاره راغی بل موږ وایو ډیفرنشیټ سمپل اینڈ کمپاؤنڈ ټیشو نو تاسو که سوچو کې په پلانټ کې سمپل ټیشو دی او کمپاؤنڈ ټیشو دی دې ته موږ فلو ډایګرام وایو فلو ډایګرام به ته اول جوړ کې فار ایگزامپل تاسو به اول هیډینګ ورکې سمپل او دلته ورکې کمپاؤنڈ پیپر کې خبره پر جوړیږي دلته ولیکو سمپل ټیشو او دې کې ولیکو کمپاؤنڈ ټیشو دا به جوړ کو اوس په دې نه موږ باقاعده وباسو چې فار ایگزامپل دا په څو کې ډیوایډ شوی دی دا په څو کې ډیوایډ شوی دی داسې اوس فار ایگزامپل سمپل ټیشو کې موږ سره میرسټیمسټک ټیشو ده او دلته پکې موږ سره دی پرمننٹ ټیشو کمپاؤنډ ټیشو ته کوم راشو کمپاؤنډ ټیشو ته کوم راشو نو دې کې اوس موږ وایو چې دې کې موږ سره یو زایلم ټیشو ده او یو پکې فلویم ټیشو ده فلویم ټیشو ده میرسټیمټک کې تاسو وګورئ لاندې نو باقاعده بک کې شته ګایډ کې شته اپیکل میرسټم د پکې سب ټایپس دي بیا فردر او لیټرل میرسټم د پکې پرمننٹ ټیشو کې وګورئ کې بیا 3 ټیشو نور دي یو پکې ګراوند ده یو پکې اپیتھیلیل ده یو پکې سپورټینګ ده نو په سپورټینګ کې بیا دوه نور هم شته سکلرنکایما ده او کولنکایما ده هغه پکې فلو چارټ پکې جوړوي فلو ډایګرام به جوړوي او زایلم ټیشو فلویم ټیشو زایلم ټیشو د څه نه جوړ دی فار ایگزامپل موږ وایو ټریکایډو ویسلز دي او کې سیوټیوبو کمپینین سیلز دي نو که سوچو کې دوستو دا ګایډ راواخله هغه لږ وګوره نو تا ته یو فلو ډایګرام هم ملاویږي نو کوشش وکړئ چې اول فلو ډایګرام جوړ کړئ بیا هغې پس کوشش وکړئ چې هر یو ټیشو چې کومه ده لږ لږ ون لاین کې ولې نه وي خو هغه لږ غونډه څه کې هغه ډیفاین کې هغې باندې لږ لیکل اوکې نو ستاسو کوېسچن دا هم کلیر کېږي نو لانګ کوېسچن به نه جوړی دا شارټ کوېسچن کې راغلی دی نو شارټ ته جوړ کړه که لانګ کې راغلی وي هر یو هیډینګ ښه پراپر ډیفاین کړه د هغې اګزامپل ورکړه څومره چې ته کولی شي لانګ کوېسچن درنه غواړي خو د ټایم منیجمنټ په ډېر خیال ساتئ ټایم به ځان له نه خرابوي یو لانګ کوېسچن دی نو د 13-14 منټو نه زیات ټایم به بیا نه ورکړې هلته بل کوېسچن له ټایم نو ځان له ټایم چې کوم دی منیج کړه هر یو څیز ایډجسټ کړه چې زه به دې ټایم کې څومره کوم دې ټایم کې نو په یو پراپر پلانینګ باندې پیپر کې اوس په دې باندې فوکس ولې موږ زیات ورکو څلور پیپر دي څلور پیپر چې ستاسو څومره بیسټ کېدی شي چې تاسو وکړئ څومره چې ښه کېدی شي په دې باندې ستاسو نه دغه والا شاته چې کومې څلور پیپرې پاتې شوي یا انګلیش دی اردو د اسلامیات دی دا څیزونه پې کلیر کېږي نو چې دلته هم پرسنټیج ښه وي هغه پرسنټیج هم ورسره ښه راځي اوورال مارکس به هم ښه راشي سمپل او کمپاؤنډ ټیشو وشوه دویم چپټر ده د فورت سیل اینډ ټیشو چپټر نه دا کوېسچن اوچت کړی دی
ډیفرنشیټ انډوسایټوسس اگزوسایټوسس که تاسو خیال وکړئ دا انډوسایټوسس او اگزوسایټوسس دا مونږ سیل ممبرین په فنکشن کې وایي چې سیل ممبرین نه په فلټریشن سره څنګه سیس پاس کیږي یا په اکټو ترانسپورت پیسیو ترانسپورت خو هغه ټول سیزونه به کې هغوی نه دي ورکړي مونږ وایي چې انډوسایټوسس مونږ نه غواړي او اگزوسایټوسس مونږ نه غواړي آیا یو میکرو مالیکیول دی هغه د سیل ممبرین نه پاس کیږي ان د پام پیکج د دې په شکل کې پاس کیږي رایوزیشي او هغه انورژن کې پولډینګ او کې پولډینګ کې دنه لاړ شي او دنه سیل ته انټر شي هم دا خبره ته تاسو وکړي که سټوډنټ کې پینوپیګوسایټوسس کوي عموم ښه خبره ده کنه صرف دا ډیفاین کوي عموم خو هیډینګ ته او لیکلو ته خیال کوي چې ټو د پوینټ لیکلو کې څه تانه غواړي هغه وکړه دلته تانه انډوسایټوسس غواړي او ته پکې الته ولیکي فلټریشن ولیکي یا پکې اسموسس ولیکي یا پکې ډیفیوژن ولیکي یا پیسیلیټډ ترانسپورت پکې تو لیکي نو هغه څه فائدہ نه کوي تانه چې څه غواړي عمده ولیکه نو ان شاء الله ستا مارکس به ښه وي اگزوسایټوسس د هغې اپوزټ دی بهر ته چې کله د انوایرمنټ ته یو څیز روزي یو مالیکول روزي ان د پام پیکټ روزي د پیکج په شکل کې یو ځای ته راټول شي آوټورډ پولډینګ وکړي بهر ته دغه مالیکول څه کړي ریلیز کړي نو موږ وایو چې دا موږ انډوسایټوسس شو اگزوسایټوسس شو دې پس نیکسټ کوېسچن یې زه لیکم هغه کوېسچن یې به موږ ګورو ان شاء الله ستاسو به څه نه څه کنسپټ کلیر شي Define cell cycle and how many phases د دې څومره پیزونه دي او سیل سایکل څنګه کیږي سیل سایکل ډیفینیشن په 2 3 4 لاین کې ولیکې او غینه پس په دغه پیزز کې چې مطلب د پیرنٹ سیل نه چې کوم د ډاټر سیل ته د کروموسوم نمبر څنګه ترانسفر کیږي کم کم سټیجونو کې کیږي بل پکې موږ وایو پکې دی ریسټینګ سټیج بل پکې دی ډیویژن پیز نو ریسټینګ پیس چې کوم دی هغه لکشن ډیفاین کې بیا ډیویژن پیس په ډیویژن پیس کې چې کوم دی بیا مایټاسس دی او میوسس دی نو په مایټاسس کې تاسو څلور سټیپونه ته مست لیکئ چې کې پروپیز دی میټاپیز دی اناپیز دی ټیلوفیز دی خو ډېر ایکسپلینیشن ضرورت نشته کوېسچن چې کوم سره دی هغه شارټ کوېسچن دی لانګ کوېسچن نه غواړي نه ډایګرام ضرورت هم پکې نشته په شارټ کې خو هیډینګ ضرورت هماغه شته هیډینګ مه مس کوئ هیډینګ پکې ولیکئ او د هیډینګ 2 3 لاین کې د هغې ډیفینیشن ولیکئ دې سره به ستاسو کوېسچن د 4 نمبر دی ایزیلی کور کیږي بلکې question کې موږ ته څه وي give at least 4 differences between mitosis and meiosis مایټاسس به یو سایډ ته ولیکې پیپر کې بل سایډ ته به میوسس ولیکې منځ کې به لاین ډرا کې او د هغې کمپیریزن به وکړو نو کم از کم 4 کمپیریزن به موږ کوو فار ایگزامپل زه مثال در کوم چې فار ایگزامپل مایټاسس دی نو مایټاسس څنګه کېږي نو مایټاسس چې کوم دی په سومیټک سیل کې کېږي په کوم ځای کې کېږي په سومیټک سیلز کې کېږي باډي سیلز ورته موږ وایو او دا چې کوم دی دا په جرم سیل کې کېږي په کوم ځای کې کېږي په جرم سیلز کې یو کمپیریزن شو بل کمپیریزن فار ایگزامپل مونږ لیکو چې د دې کې کوم ډاټر سیل ته کروموسوم ترانسفر کیږي ډیوایډ کیږي فل نمبر اف کروموسوم ترانسفر کیږي په دې کې چې کوم کروموسوم دي هاف نمبر اف کروموسوم پکې ترانسفر کیږي دې کې چې کوم دي دې ته موږ ډیپلاید وایو هغه ته موږ هیپلاید وایو ډیپلاید کې فل نمبر اف کروموسوم راغلل هیپلاید کې هاف نمبر اف کروموسوم راغلل دغه سي یو د درې استاسو سر نور 8 کې نو تاسو به 4 کمپیریزن یو سیټ شي 4 بل سیټ شي مایټاسس هم کور شو او میاسس هم کور شو بل مونږ وات از چیاسما اینڈ وات اټس رول ان کراسینګ اوور چیاسما څه ته وایي څنګه چې مونږه کروموسوم داسې تاسو به ګایډ کې ګوره چې کوم کروموسوم دي موږ سره کروموسوم څه کوي خپل پارت یو بل سره چینج کوي فار ایگزامپل دا کروموسوم شو نو دا چې کوم دی دا پارت دلته راشي هغه پارت دې ځای ته راشي نو مونږ وایو چې دې کوم کراسینګ اوور کېږي دا چې کوم چینجنګ دی کې شي دا ویریشن چې پکې کوم راشي دا کوم چینج چې پکې راشي په کروماټیډ کې د کروموسوم چې دا کوم هاف دی ته موږ کروماټیډ وایو په دې کې چې کوم دا پارت دی چینج کړي ته موږ وایو چیاسما او دې اوس وات اټس رول د فنکشن څه دی د دې فنکشن دا دی چې کراسینګ اوور په دې کې کېږي څه پکې کېږي کراسینګ اوور د کراسینګ اوور چې کوم دی مین فنکشن دا دی چې پر روان وخت کې په ارګانیزم کې په لیوینګ تھنګ کې په هیومن بینګ کې چینج راځي او هغه په ذریعہ باندې یو لیوینګ تھنګ یو ارګانیزم یو سپیشیز د بل سپیشیز نه پس کریکټریسټک سره پس شیپ کلر سره داسې وي چینج وي نو دا چې کوم دی موږ سره کراسینګ اوور شو دغسې تاسو وګورئ که تاسو ته کوېسچن راشي چې کوېسچن نمبر 13 हाउ आर एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर दियर सबस्ट्रेट एंजाइम कैसे स्पेसिफिक है किस चीज़ के लिए सबस्ट्रेट के लिए नو موږ وایو چې د هر सबस्ट्रेट لپاره یو سپیسیفیک انزایم وي فار ایگزامپل موږ وایو چې موږ سره یو انزایم دی د هغې نوم دی ایمایلیز څه نوم دی ایمایلیز نو ایمایلیز کار د څه دپاره کوي د ګلوکوز دپاره کوي موږ سره یو انزایم دی د هغې نوم دی لایپیز نو لایپیز کار د څه شي دپاره کوي لایپیز کار کوي د لیپډ دپاره موږ سره یو انزایم دی هغې ته موږ وایو سیلولیز څه ورته وایو سیلولیز نو سیلولیز د څه دپاره کار کوي د سیلولوز د بریک ډاونینګ دپاره کار کوي نو هر یو انزایم یو سپیشل ورک کوي څه دپاره ګلوکوز دپاره او دلته سبسټریټ وګوره سبسټریټ لیپډ دی دلته سبسټریټ وګوره
سلولوز دی. نو مونږ وایو چې سلولوز شو یا ګلوکوز شو یا لیپید شو دا مونږ سره سبسټریټ دي. د دوی لپاره سپیسیفیک انزایم دي. دا انزایم لیپید لپاره ورک ډن نشي کولی، دا لایپیز انزایم ګلوکوز لپاره کار نشي کولی. نو مونږ وایو چې امایلیز انزایم د ګلوکوز لپاره یوز کیږي او لایپیز انزایم د لیپید لپاره یوز کیږي، سلولیز انزایم د سلولوز لپاره یوز کیږي. دغه څه مونږ وایو فار ایگزامپل مونږ سره نور انزایم دي، پیپسین دی پکې، ټریپسین دی پکې، پروټیز دی پکې، د پروټین لپاره یوز کیږي. خو تاسو جسټ یو 3-4 ایگزامپلز ولیکئ اوس هغه کافي دي او د انزایم لږ شان ډیفینیشن ورته ولیکئ او دا ورته ولیکئ چې انزایم آر سپیسیفیک فار ا سبسټریټ، د یو خاص سبسټریټ لپاره یو خاص انزایم یوز کیږي. بل کوېسچن دی موږ سره کوېسچن نمبر 14 چې فیکټرز افیکټینګ اف انزایم. کم داسې سیزونه دي، کم فیکټرز دي چې د هغې د وجې نه انزایم اثر انداز کیږي، د هغې ورک ډن کې د سره ډسټربنس راځي. څنګه ډسټربنس راځي؟ دا ډیپینډ کوي په پی ایچ لیول باندې، دا ډیپینډ کوي په ټمپریچر باندې، دا ډیپینډ کوي په کنسنټریشن اف انزایم باندې، دا ډیپینډ کوي په کنسنټریشن اف سبسټریټ باندې. تاسو پکې پی ایچ او ټمپریچر ډیفاین کې بس دا تاسو لپاره کافي دي چې کم ټمپریچر دی، اپټیمم ټمپریچر دی. یو انزایم دی فار ایگزامپل هغه په 38 ډیګري سنټیګریډ باندې کار کوي، بل انزایم دی په 37 باندې کار کوي. نو تاسو پکې اپټیمم ټمپریچر وښایئ چې په هغه ټمپریچر چې په هغې باندې انزایم د ټول نه زیات کار کولی شي هغې ته بیا موږ اپټیمم ټمپریچر، یا هغه پی ایچ چې په هغې باندې یو انزایم د ټول نه زیات سبسټریټ پراډکټ ته کنورټ کولی شي هغې ته بیا موږ وایو اپټیمم پی ایچ. نو د مختلف انزایم خپل خپل پی ایچ وي، په هغې باندې هغې ورک کېږي. نو هغې یو څو اګزامپل ورکوي، پیپسین، ټریپسین، د هغې پی ایچ لیول وښایي چې په دې دومره پی ایچ باندې د انزایم ورک کوي. نو موږ وایو چې دغې ته بیا موږ وایو چې فیکټرز افیکټینګ اف انزایم. نو دومره ایکسپلینیشن ضرورت نشته، 2-3 هیډینګز پکې ورکړه، 2-3 لاین کې ډیفاین کړه، ستاسو کوېسچن کلیر شو. بل مونږ وایو چې کوېسچن نمبر 15 کې موږ نه څه غواړي چې ډیفرینشیټ بټوین لاک اینډ کی ماډل اینډ انډیوس پټ ماډل. انډیوس پټ ماډل پکې ورته لږ ډیفاین کې او لاک اینډ کی ماډل ورته لږ غوندې ډیفاین کې. اوس مونږ وایو څنګه لاک اینډ کی ماډل چې کوم ساینټسټ و هغه ایمل فیشر و، د انډیوس پټ ماډل چې کوم ساینټسټ و هغه ډینیل کوشلینډ و. د پکې خبره د ریجټ کړې وه چې یو انزایم به موږ سره ریجټ وي نیچر کې، او د پکې خبره کړې چې په انزایم کې سلایډ چینج راځي، لږ شان چینج پکې راتلی شي. نو د پکې د هینډ اینډ ګلبز اگزامپل ورکړه، هغه پکې د لاک اینډ کی اگزامپل ورکړه چې څنګه یو سپیسیفیک کی اوپن کوي، یو سپیسیفیک لاک، دغسې یو سپیسیفیک انزایم یوز کېږي پر سپیسیفیک د یو خاص سبسټریټ لپاره. خو دا خبره پکې بیا وروسته غلطه شوه کومه چې ده کړې وه چې فار ایگزامپل یو انزایم به څه وي هغه په شیپ کې یا په ایکشن کې به څه وي ریجډ وي، سخت وي، په هغې کې به چینج نه راځي، دې کې چینج نه راځي. خو بیا وروسته ډینیل کوشلینډ کور راغی، هغه یو ماډل پروپوز کړ، هغې ته موږ انډیوس پټ ماډل. نو هغه ورته چې د یو سبسټریټ دپاره انزایم په خپل ځان کې څه حده پورې څه کولی شي چینج راوستی شي. نو دا ورته لږ ډیفاین کړ، دا د دې په منځ کې کمپیریزن وښولی شو چې 7 لاین پې کور شو، بس سمپل ستا انسر میلاو شو. بل چې کوم دی why ATP question number 16 why ATP is the currency of energy. ATP د انرژي کرنسي ولې ده؟ نو موږ وایي ATP چې کوم دی څنګه چې انسان پیسې نشي خوړی، کاغذونه نشي خوړی او کاغذونو باندې ځان له څه اخلي، خوراک اخلي یا خوراک استعمالوي، دغسې ATP بدن ډایرکټ نه استعمالوي، د دې بریک ډاونینګ کېږي، د نه انارګینک فاسفیټ ریموو کېږي. هغه فاسفیټ موږ له څومره انرژي راکوي؟ هغه موږ له راکوي 7.3 کیلو کیلوري انرژي. د دې ټولې انسر زه په بورډ باندې نه لیکم، تاسو سره ګایډ بک شته هغه ورپسې ګورئ، چونکې سمارټ سټډي ده، ایزي سټډي ده، صرف هغه ټیکنیک درته ښایي چې تاسو هغه سټډي طریقه زده کړئ چې مخکې بورډ ایګزام ته تیار شئ. تاسو ته ورځې ډېرې زیاتې کمې شوي دي، نو هغې دپاره تیاري چې ستاسو وشي. او دا امپورټنټ کوېسچن ته موږ پوینټ آوټ کړی دی دپاره چې سټوډنټانو په دې کوېسچنو باندې لږ شان د دماغ وچلېږي. نو موږ وایو چې ATP کومه ده؟ اډونیسین ټرایفاسفیټ. ATP هیډینګ به ورکړي، هغې ته به لاندې ابریویشن ولیکي چې اډونیسین ټرایفاسفیټ، بیا به ولیکي چې اډونیسین څه شی دی چې کله اډنین پلس پینټوز شوګر چې دا دوه خپل کې کمباین شي، دا اډنین دی، دا پینټوز شوګر دی، دا دوه یو ځای شو، دینه جوړ شي اډینوسین. چې کله اډینوسین دی جوړ شي، د یو اډینوسین سره چې کله یو فاسفیټ اٹیچ شي دې ته وایي اډینوسین مانو فاسفیټ. چې کله د اډینوسین سره دویم فاسفیټ اٹیچ شي دې ته ویل کېږي اډینوسین ډای فاسفیټ، او چې کله سره دریم فاسفیټ اٹیچ شي دې ته بیا ویل کېږي اډینوسین ټرای فاسفیټ. نو دغسې ورته دا ډیفاین کې بیا ورته ووایي چې دا کرنسي یونټ ځکه ده چې کله موږ سره مختلف پروسیسونه دي، چې کله هغه وشي فار ایگزامپل زه دلته هغه پروسیس لیکم چې موږ سره یو ریاکشن دی، هغې ته موږ وایو ګلایکالیسس. څه ورته وایو؟ ګلایکالیسس. بل دی موږ سره هغې ته موږ وایو کریب سایکل. بل دی موږ سره الکتران ट्रांसपोर्ट चेन पदे की 2 ATP तैयारी की पदे की 2 ATP तैयारी की पदे की 32 ATP तैयारी की टोटल बुंग सरा तैयारी की 36 ATP
36 ATP تیار شو د الکترون ترانسپورت چین ایکسپلینیشن ضرورت نشته د کریب سایکل نشته د گلایکالیسیس نشته جست هغه سیز ته ریپرزینټ کا چې وای ATP از د کرنسی اف انرژي مین یونټ ATP ولې ده نو ATP داغي ابریویشن داغي کوم مین سټرکچر دی هغه ورته جوړ کې او پلس وتوي چې ATP په دې طریقه باندې کیږي که یو قابل سټوډنټ په تکړه وي هغه د پکې ولیکي چې ګلایکالیسیس په سایټوپلازم کې کیږي کریب سایکل په مایټوکانډریا کې کیږي الکترون ترانسپورت چین دی دا هم په مایټوکانډریا کې کیږي نو هغه ته لګونه ټچ کې نو سمپل تاسو کوېسچن انسر ایزیلی ملو شو نو دې باندې خو مزین سره تاسو 8-9 لاین لیکل کول شي وای ATP از د کرنسی اف انرژي بل چې کوم دی کمپیر لیکټریک اسید فرمنټیشن اینڈ الکوهولیک فرمنټیشن لیکټریک اسید فرمنټیشن او الکوهولیک فرمنټیشن اول ته ریسپایریشن لګونه ډیپاین کا بیا ته انیروبیک ریسپایریشن او خیا چې هغه پروسس چې هغه ان د ابسنس اف اکسیجن کیږي هغه ته بیا موږ انیروبیک ریسپایریشن انیروبیک ریسپایریشن ته دویم نوم غوښتل کیږي فرمنټیشن چې دلته ورډز استعمال شوی د الیکټریک اسید فرمنټیشن نو الیکټریک اسید فرمنټیشن کې اینډ پروډکټ پسې وي اینډ پروډکټ لاست پوینټ چې کوم دی دغه الیکټریک اسید اینډ پروډکټ وي دغه الکوهول اینډ پروډکټ وي دغه به گلایکالیسیس وشي ګلوکوز به بریک ډاون شي ګلوکوز به 3 کاربن کمپاوند کې کنورټ شي مطلب 6 کاربن کمپاوند دی ګلوکوز دا چې په منځ شي 3 کاربن کمپاوند جوړ کی دا 3 کاربن کمپاوند چې کله د ګلوکوز سپلیټینګ وشي گلایکالیسیس وشي گلایمین ګلوکوز لایسیس مین سپلیټینګ اف ګلوکوز چې کله دی بریک ډاونینګ وشي دا بریک ډاون پس دینه پایرویټ جوړ شي 3 کاربن کمپاوند یو سیټ شي 3 کاربن کمپاوند بل سیټ شي بیا د پایرویټ نه څه جوړیږي دغه نه کا ان پروډکټ ته جوړ شو الیکټریک اسید دا تاسو فرمنټیشن شو الیکټریک اسید فرمنټیشن کداغه ته end product د پایرویټ نه جوړ شو الکوهل ورس پلس کاربن ډای اکساید دغه موږ سره کوم فرمنټیشن شو الکوهولیک فرمنټیشن شو د الکوهل فارموله ته لیکه ایتانول ته لیکه CH3CH2OH او کچاله ورزي ولیکي کچاله نور ضرورت نشته تاسو دومره یادول او کې چې تاسو په د بورډ کوم پیپر دا هغه په کلیر شي او ډیر شارټ هم ولیکي چې 2-3 لاین کې کور کې بیا مارکس کمیږي نو چې څومره ګایډ کې وي څومره بوک کې وي او ما غوښنه یو کنسپټ اخلو ته په خپل لیکل هم کولای شي الیکټریک اسید فرمنټیشن او الکوهولیک فرمنټیشن list all parts and digestive system وی هغه parts تاسو enlisted کې کوم چې په digestive system کې حصہ اخلي سمپل تاسو ته پته ده تاسو سٹارټ غشتي شي چې زموږ ماوث ته زموږ ټیت ته ټنګ دی سیلوري ګلند دی پیرکس ته دغه سی پوت پایپ ته یا اسوپیګس ته بیا اسوپیګس وته لګ غوند ډیفاین کا ماوث ته لګ ډیفاین کا ټیت باندې یو لاین ولیکي چې دومره ټیت تی په دې کې مطلب دا انسیسر ټیت یا پکې کیناین دی کچاله ورزي ودلی کې کني بس هډینګ باندې خبره کافی ده پیرکس په کې ډیفاین کا یا په کې دلته پیرسټالیسیس یو موومنت کیږي او پروسس کیږي په کمزې کیږي په اسوپیګس کې کیږي په فوډ پایپ کې کیږي هغه نه پس بیا سټمک شروع شي سټمک کې وته یو اسید نیمولیک HCl ورته ولیکا او هغه کې کوم دی ګرینډینګ پکې شي فردر پکې خوراک نور مات شي ان د اکشنز ان د پریزنس اف سر ډیفرنٹ کایندز اف انزایمز اینڈ پلس گیسټریک جوسز هغه نه پس په خوراک چرته دي سمال انټسټاین ته وځي سمال انټسټاین کې به د پراپر ابزارپشن وشي په ویلی کې ابزارپشن اپ فوډ وشي هغه به بلډ سټریم ته لاړ شي تھرو کیپیلریز او د کوم ځای مواد د بلډ شي لارج انټسټاین ته نو په لارج انټسټاین کې درې سلور حصې دي هغه نمونه پکې ولیکي نور ایکسپلینیشن باندې کوي ځکه چې کوېسچن شارټ ته نو زه بار بار تاسو ته وایم چې د ار یو هیډینګ پراپر ایکسپلینیشن ضرورت نشته 2-3 لاین کې کور کوا نو بیا په لارج انټسټاین کې اسندینګ کولون ولیکا ټرانسورس کولون ولیکا ډیسندینګ کولون ولیکا او سیګماټ کولون ولیکا دا ستاسو الیمنټری کینال هم جوړ شو که سټوډنټ تکلیف ورکوټ ډایګرام دې مو سره جوړ کی خو دا ټایم ډیر زیات خیر ساتو ټایم چې منیج کوي بل چې کوم دی د موت نه شروع شو په سیګماټ کولون باندې یا په انس باندې چې ټول سیستم کله ختم شي دا زه هو تاسو د کې 8-9 هډینګونه راغلل دا تاسو سره شو دا تاسو ډایجسټیو سیستم شو نو تا نه کله کوېسچن کې ډایجسټیو سیستم لانګ کوېسچن کې واړي نو یو پارت موت ټیت ټنګ دا یو پارت په پوره خصي سي ایکسپلین کې که شارټ کې هډینګونه ورکوا او یو سمپل 1 لاین 2 لاین لیکل پکوا بل مونږ وایو چې کوېسچن نمبر 19 واټ از میل نیوټریشن وای اټ از هیلث هازارډز مونږ وایو چې میل نیوټریشن څه شی دی کله چې د ډیفیشنسي راشي د نیوټرینټس د خوراکونو د منرالز د وټامینز د پروتین د کاربوهایډریټ نو انسان ته کمزوري محسوسيږي هغه کې ډیفرنٹ کایندز اف ډیزیز کاز کیږي د ته بیا موږ وایو میل نیوټریشن ورته وایو
بل مو وای اټ از هیلث هازارډز هیلث هازارډ ځکه دی هازارډ مطلب څه خطرات دي زموږ صحت ته نو چې کله میل نیوټریشن وشي نو میل نیوټریشن کې د خوراکونو کمی راځي یو پکې ډیفاین کې پی ایم پروټین انرژي میل نیوټریشن یو پکې ډیفاین کې ایم ډي ډي منرل ډیفیشنسي ډیزیز نو په پی ایم کې وته دوه ډیزیز ولیکي کوشیور کروت ولیکي میرسمس ولیکي منرل ډیفیشنسي ډیزیز کې وته انیمیا ولیکا او د ګویټر یو ډیزیز هغه ورته ډیفاین کا مداستا کور شو هیلث هازارډ ځکه چې انسان په صحت کې مختلف بیماری پیدا کوي انسان کې د خوراکونو د پروټینو کمی راځي نو دا چې کوم دي انسان صحت لپاره یو مضر دي مطلب موږ لپاره کار دي چې خوراکونه موږ پراپر مقدار سره بیلنس ډایټ وساتو نو موږ کې به د پروټین د لیپیډز د دې سيزونو کمی به نه راځي دا تاسو سمپل یو 8 9 لاین کوېسچن شو د انسر ملو شو سمپل ایزی دی تاسو چې کوم دي دا یادولم شه اوس په دې باندې پوهیږم چې میل نیوټریشن څه ته وایي پی ایم څه ته وایي پروټین انرژي میل نیوټریشن ورته وایي په شارټ کټ کې ته پی ایم وایي ایم ډي ډي څه ته وایي منرل ډیفیشنسي ډیزیز کوم دی انیمیا کوم دی ګویټر کوم دی میرسمس کوم دی کوشیور کوم دی دا قسمه ډیزیز کوم دی د لږ صرف ټچ ورکوي ځکه چې کوېسچن شارټ ته لانګ نه دی کلانګ شو بیا په پراپر ایکسپلینیشن وکړه ها اوس موږ کوو کوېسچن نمبر 20 نو په کوېسچن نمبر 20 کې موږ وایو فور ډیفرنسز بټوین زایلم اینڈ فلویم ټیشو زایلم ټیشو الریډي په سیل اینڈ ټیشو چپټر کې تاسو وګورئ د 9th کلاس بایولوژي کې بس سټوډنټان داسې اکثر کوېسچن وته را یادېږي بیا به کنفیوز شي دا کوېسچن د دې چپټر نه دی د ترانسپورت چپټر نه راغلی دی او که د سیل اینڈ ټیشو نه راغلی نو کوېسچن ته تل غور کوه سوچ وته کوه خپل درته را یادېږي مین پوینټس پکې یاد ساته خپل ایزی شي زایلم ټیشو ټرانسپورټیشن اپ واټر کوي فلویم ټیشو ټرانسپورټیشن اپ فوډ کوي زایلم ټیشو کې ټریکایډز او ویسلز وي فلویم ټیشو کې څه شي وي فلویم ټیشو کې چې کوم دی پاغي کې سیو ټیوب وي سیو پلیټس وي او سینک وي پکې بل چې کوم دی مونږ وایو په دې کې کمپینین سیلز وي هغه ټرانسپورټیشن کوي دې کې چې کوم ټرانسپورټیشن کیږي هغه ته مونږ وایو ټرانسلوکیشن اف فوډ او دې کې چې کوم کیږي په زایلم کې هغه ته مونږ ټرانسپورټ اف واټر نو زایلم ټیشو د واټر او سالټس لپاره ریسپانسیبل دی فلویم ټیشو د فوډ لپاره ریسپانسیبل دی دا چې کوم دی آل اوور د پلانټ باډي د څه شي ډیوایډ شوي دي پکې او دا به د دې کمپیریزن تاسو کوئ پور د نه غواړئ چار کمپیریزن چې دو کې چار به دو شي منځ کې به لاین شي نو ستاسو کوېسچن دا هم کلیر شو ایزیلی تاسو کتی شئ اوس په انسر باندې پوهیږئ بل یو کوېسچن دی یو پکې ما لیکلی آر بي سي تاسو ته کوېسچن راشي رایټ ا شارټ نوټ ان آر بي سي رایټ ا شارټ نوټ ان ډبلیو بي سي رایټ ا شارټ نوټ ان کنسټیپیشن رایټ ا شارټ نوټ ان ډایریا یو شارټ کوېسچن دا شو 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 تقریبا څلور شارټ کوېسچن شوي لانګ کوېسچن کې دوانه راتلی شي دوانه په لانګ کوېسچن کې دا دوانه راتلی شي په شارټ کوېسچن کې ځان ته راتلی شي په شارټ کوېسچن کې دوانه راغشتي شي په شارټ کې ته به ګورې ته به منیج کې 3-4 لاین په دې ولیکه 3-4 لاین په دې باندې ولیکه ته فار ایگزامپل آر بي سي باندې راغې یو شارټ کوېسچن آر بي سي به څنګه لیکي آر بي سي ته ولیکي چې دا موږ سره ایریتروسایټس دي یوه خبره ریډ بلډ سیلز دي دا چې کوم دي ریډ بلډ سیلز دا په کلر کې څنګه وي دا په ریډ کلر کې وي د کې ریډ پیګمنټس وي ریډ پیګمنټس ول چا ور کړی دي دا کلر ول چا ور کړی دي یو خاص پروتین دی اند سرفیس اف آر بي سي موجود وي چې هغه ته موږ سوي هغه ته موږ هیموګلوبین فنکشن څه دي فنکشن هډینګ ور کې هیموګلوبین بولی کې او دا هډینګ ور کې چې هیموګلوبین څه فنکشن دی او ته وته چې دا کوي ټرانسپورټیشن اپ اکسیجن تھرو اوټ د باډي اکسیجن هم کیری کوي او کاربن ډای اکساید هم کیری کوي کله چې اکسیجن وړي یو آر بي سي نو هغه ته بیا موږ وایو هیموګلوبین چې کوم دی اکسیجن کیری کوي بیا هغه ته موږ وایو اکسی هیموګلوبین کچته هیموګلوبین کیری کوي کاربن ډای اکساید واپس وړي تھرو لنګز ته وړي بیا لنګز اکسهل کوي د بدن نه بهر وباسي بیا دغه هیموګلوبین ته موږ وایو کاربو اکسی هیموګلوبین دغه سید دی لایف سپن وو تولی کې چې 120 ډیز د دی لایف سپن دی د دې چې کم پروډکشن کم ځای کیږي په بون میرو کې کیږي بون میرو کم ځای کې دي سټرنم دی ریبس دی ورټیبری دا موږ سره ریبس شو دا سټرنم بون شو او ورټیبری چې کوم املا کړی دي په دې کې د آر بي سي فارمیشن کیږي ډیډ سیلز کم ځای کې ختميږي چې کوم آر بي سي ډیسټروي کیږي په سپلین کې ختميږي دا خبره به تاسو ټچ کې ایزیلی به تاسو آر بي سي باندې کوېسچن لیکلی شي بل چې کوم دی آر بي سي په 1 کیوبیک ملي میټر کې څومره وي 5 میلیون یا 50 لاک آر بي سي په 1 کیوبیک ملي میټر کې په یو لیټر کې 1000 ملي لیټر وي په یو ملي میټر کې په 1 ملي میټر کې 1000 کیوبیک ملي میټر وي دا لګیات ساته بل چې کوم دی دبليو بي سي باندې فار ایگزامپل کوېسچن راغی وایټ بلډ سیل د ته وی لیکوسایټس د چې کوم لایف سپان دی 7 to 10 ډیز دی بعضي دبليو بي سي کې چې په هاور کې ختميږي په ګنټو کې ختميږي
ختميږي، بعضې پکې 3 to 4 days کې ختميږي. بیا د دې 5 ټایپس دي، ضرورت یې نشته چې تاسو 5 ټایپس ولیکئ، خو دا ورته ولیکئ چې دې 5 ټایپس شته. تکړه سټوډنټان پکې وي هغه پکې 5 ټایپس هم ولیکي، ایزنوفیل دي، بیسوفیل دي، مونوسایټ دي، نیوټروفیل دي، لیمفوسایټس دي، دا چې پکې کوم دي نام پکې منشن کې. بل د دې فنکشنز دي زموږ امیونټي جوړي، زموږ په باډي کې ډیفنس سیستم جوړي، موږ د ډیفرنٹ کاینډز اف ډیزیز نه بچ کی. زموږ چې کوم دي دا یو سیکنډ لاین ډیفنس دی، تھرډ لاین ډیفنس دی، پکې هغه اصل کې زموږ حفاظت کوي د انسان د وجود کې چې مختلف بیماری پیدا کیږي هغه چا د وجه نه ختميږي، هغه د دبليو بي سي د وجه نه ختميږي. نو دبليو بي سي چې کوم دی دا مې امپورټنت دی. بل دا چې کوم دی په 1 کیوبیک ملي میټر کې چې کوم دی موږ هغه 50 لاکو، دا پکې تقریبا د 4000 نه واخله 7000 ته پورې یا 8000 ته پورې سوي د دبليو بي سي وي. کنسټیپیشن راغی، کنسټیپیشن څه ته وایو؟ قبض ته وایو. د ډایجیشن چپټر نه اوچت کړی دی. دا چې کوم دی کنسټیپیشن تاسو وګورئ نو کنسټیپیشن قبض ته وي. دې کې زموږ چې کوم سټولز وي، کوم ویست پروډکټ وي، هغه انتهایی هارډ شي، سخت شي، کلمې سخت شي، هیټه درد کوي، انسان پکې خوراک صحیح نشي کولی او انسان ته دا بیماری د سنه کاس کیږي. سپایسی فوډ، د داسې قسمه خوراکونه، پکوړه، سموسا، برګر، کول ډرینکس وغیرہ، د سر د انسان خېټه سختيږي، نو د چې کوم ډایجیشن دی هغه ډسټرب شي او چې کوم سټولز دی هارډ پام ته کنورټ شي، انتهایی سخت شي، نو د انسان ته شي کنسټیپیشن شي. نو په دې باندې تاسو د ټریټمنټ دغه کاز سیمټمز لګیشن خبره په دې باندې کولی شي. دغه سي ډیریا که تاسو وګورئ د ته موږ پیچس وایو، په یو انسان باندې سولېږي پیچس پیولېږي سپویل یو ښه خوراک کې چې هغه کې بکټریا وي، هغه د 3 ورځې څخه شي وي، زوړ وي، هغه چې انسان خوري هغه سره سوشي ایزا پیراشي، چپا پیراشي، الټه پیولېږي، خېټه وسره خراب شي. نو دا ته بیا موږ سوي ډیریا وته وایي. واټري فلوئډ سبسټانس پکې ریلیز کیږي فرام د هیومن باډي نه. نو دا چې کوم دي د دې لیک سیمټمز د دې کازز د دې ټریټمنټ دا په کلیکشن ولیکه د سره تاسو کوېسچن کور شو. بل چې کوم دی دا ډیریا چې کوم ده د کې ډي هایډریشن شي. اکثر موږ دغه مریض له سور کو او ار اس پونه ول ورکو، نیمکول پونه ورل ورکو، اوس کو چې د په بدن کې کوم د مالګو کمی راغلي دي، کوم د واټر کمی راغلي چې هغه واپس ری هایډریټ شي، د واټر کمی به کې پوره شي. نو دا موږ سره شارټ کوېسچن تقریبا 20 هغه شوي، 23 24 25 26 کوېسچن شوي. دا ډېر زیات امپورټنت دي، موږ پوینټ اوټ کړی دي. نو چې کوم دي دا تاسو وګورئ ان شاء الله تاسو پیپر زیات تر دې نم کور کیدی شي. چې کوم ټاپک وایز سټډي د هغه مینټین وساته، دغه فزکس ته مهنت وکړي، میث ته مهنت وکړي، دغه کیمستري ته مهنت وکړي، بایو ته مهنت وکړي. ان شاء الله دې سره چې کوم تاسو 8 سبجیکټ ول سکیپ شوی دي هغه پرسنټیج به مسره خراشي. نو تاسو ته پیپر ایزی شي او یو ګولډن چانس ته پیدا ته واخلې چې کووډ 19 تر شوی دی، چې مطلب الریډي سټوډنټان پسو شوی دي، سفر دي، گیر دي، چې ځان د دینه وباسو. مطلب تاسو مخ کې فیوچر کې یا 10 کلاس ته څوک پروموټ کیږي چې پیپر مې پر د چا پیل نشي، را نشي، مارکس پکې کم را نشي، بیا وروسته انسان افسوس کوي، بیا ټایم تیر وي. نو کوشش کوئ چې ټول خبره پر سټډي کوئ. ورځې کمې دي، په 27 تاریخ باندې تاسو د فزکس پیپر دغه څه وتی، بیا 3 پیپر نور دي. نو تاسو مخکې پکې عید را روان دي، غټ اختر دی پکې. نو دغه چې کوم دی هغه کې ډیر زیات مګر زه خیال کوي چې خپل سټډي برقرار اوساته، تاسو ته به ایزی شي پیپر. نو د ځان خیال ساتئ. ډیره مننه. الله پامان. او لام کوېسچن که ټایم یا مکمل شو ان شاء الله لام کوېسچن مې بیا غي کیو.